أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان قال إن حزب الشيطان هم الخاسرون. دا سورة مجادله ده. سورت چې دی و پنځوستی پاره چې دا تیویستمه ده آیات چې دی 19 دی. نن پر دې بیان درته کوم چې موږ ځان ته مسلمانان وایو، زموږ ودونه، زموږ کوزدې، زموږ غمونه او زموږ لمونځونه، زکاتونه، حج کول، دا ټول نن سبا صرف تر نامه پورې دي، عملي طور هېچا په دې عمل نه دی کړی. نن پر دې بیان درته کوم چې هغه ډله چې هغو دعوه کوله د الله د کتاب چې موږ پر قرآن ایمان دی او موږ د نبی پر سنتو باندې ایمان دی، موږ مسلمانان یو، زموږ دین چې د اسلام دی. نن د هغو خلکو څخه د دوی پر ودو وګورې، د دوی او یارانو ته وګورې، د دوی یاران شیطانان دي، دوی ته امر کوي په بدو بدو کارو سره. که چیرې د دغه مسلمانانو دوستان مسلمانان وای، فاجران نه وای، فاسقان نه وای، نن به زموږ په کورو کې دغه ډمتوب نه وای، دغه د سنتو او خلاف اعمال به نه وای، دا د مشرکانو په کوزدو کې به موږ نکلای، دا به موږ د مشرکانو په ودو کې نکلای. زموږ ودونه به د اسلام په دایره کې وای. نن زموږ ودونه د اسلام خلاف دي. زوی ځوان سو، لویې شروع کا، د الله د قرآن د نه مني، د پلار دعوت نه مني. دا وجه څه ده؟ وجه دا ده چې د ناستې ولاړې والا هغه شیطانان دي، مشرکان دي، د الله کتاب یې ځینې هېر کړی دي، په ودو کې د ناواکۍ پر سر باندې کرونونه نیسي، تر کرونو یې باسي. دا ټول اعمال د مسلمانانو نه دي، بلکې دا د مشرکانو او د بدعتیانو د فاسقانو دي. وجه دا ده چې زموږ په ودونو کې، زموږ په غمونو کې شیطان غالب شوی دی، رواج غالب شوی دی، د الله کتاب مغلوبه کړی دی، د الله کتاب هېر کړی دی. لکه څرنګه چې دغه آیات استحوذ علیهم الشیطان، پر دې باندې غالب شو شیطان، دې په قابو کې راوستل، دې په کنټرول کې راوستل، دې انډیوالان کړل. فانساهم، د دې چې هېر کړي ذکر الله، د الله کتاب یې ځینې هېر کړي، د الله کتاب یې ځینې هېر کړي، د الله حلال و حرام یې ځینې هېر کړل. په دا ورځ باندې د ده واده دی، ماینام رخصوي، مژور هم رخصوي، خور هم رخصوي، بدلي په وایي، ډمتو په کوي، غیرت یې نسته. په دا وخت کې د اسلام نسته، په دا وخت کې پر ده باندې شیطان غالب شوی وي. اولئک دغه خلک چې دي چې د دوی غمونه، د دوی خوشحالانې هغه د رواج په مطابق دي، د ده دغه خوشحالي او د شیطان په مد کې ده. اولئک دغه خلک چې دي حزب الشیطان، دا ډله د شیطان ده، د په واده کې بدلې دي، خور ناچیږي، مور ناچیږي،
دی ناچیږي او د الله قرآن کې شي وایي چې د دې ښځې اواز عورت دی لیکن دی په دا ورځ باندې ډم سوی دی بړوه سوی دی او دوه سوی دی فانساهم ذکر الله د ده څخه شیطان انډیوال او رواجونو د الله قرآن هېر کړي د الله دین یې ځینې هېر کړي د الله اسلام یې هېر کړي اولئک حزب شیطان دغه د شیطان ډله ده اعلی آګاه اوسه ان حزب الشیطان بېشکه دا ډله د شیطان چې هم الخاسرون دا تاوانیان دي په واده کې د یوې شپې د دوو شپو دپاره ډمتوب وکړي رواجونه وکړي خلک خوشحاله کړي بیا یې پلار پر وچه ډوډۍ ناست وي مور یې پر وچه ډوډۍ ناسته وي او کوچنیان یې پر وچه ډوډۍ ناست وي ولې د په هغه درو ورځو کې شیطان خوشحاله کوي د پلار خبره نه ومنله دین یې نه ومنئ نو نن دا دی ذلیله دی تر پورو لاندې دی نو دا وجه دا ده چې د الله کتاب هېر کړي د پلار خبره نه ومنله نن یې پلار پر وچه ډوډۍ ناست دی دا وجه څه ده چې دی د شیطان دوست جوړ شوی دی که دی د رحمان دوست وای ده به دا نه کولی الله وایي الذین هغه کسان یحادون الله چې هغه مخالفت کې د الله و رسوله د رسول علیه السلام د الله قرآن هېر کړی دی د نبی صلی الله علیه وسلم سنت یې هېر کړي دي اولئک دغه خلک چې دي فی الازلین دا په انسانانو کې هغه ذلیله مخلوق دی چې د پلار خبره نه ومنله د الله خبره تسه کړه شیطان یې خوشحاله کوي نو الله وایي چې دغه خلک د شیطانانو انډیوالان خواست ورته کوم چې ودونه کوزدې دا پر اسلام باندې جوړې کړي د الله قرآن ته کښېږدي هغه څه ځان ته مسلمانان ویل د هغو سم اودس ماڅلو او ځان یې بدنامه کوي رسوا یې کوي خواست کوم د یو څو ورځو ژوند دی د الله په قرآن باندې عمل وکړي دا زوی الله انما اموالکم و اولادکم فتنه دا ستاسو مالونه دا ستاسو اولاد دا فتنې دي هغه اولاد چې د الله د دین خلاف روان هغه مال چې د الله د دین په خلاف استعمالیږي هغه په اسقاطونو کې استعمالیږي هغه په ختمونو کې استعمالیږي هغه په تعویضانو په کوډو په دې کې استعمالیږي او په دروژونو کې استعمالیږي دا وجه دا ده چې موږ ذلیله یو په دې ذلیله یو چې موږ د الله دین شاته غورځولی دی نبي اسلام حدیث دی آخر وخت به راشي دین به داسې لکه سکروټه که په لاس کې آخر لاس کې پسوځي که غورځی ګمراه کېږي نن سبا اوس د زوی خیال کوي د ماینې ده کوي د ورور ده کوي د لور ده کوي د مژور ده کوي که چیرې ته دین کلکوې ته به یو په یوه پاته کېږي که چیرې ته ماینه خوشحاله کوې ته به د شیطان په ډله کې شمارې نو خواست کوم چې ودونه کوزدې په کوزدو کې دا ډوډیانې نسته دا په واده کې سته ولیمه ورته وایي دا د کوزدو رواجونه باید چې موږ پرېږدو باید چې موږ د الله قرآن زده کړو زه خپلو زامنو ته خواست کوم چې دا یو څو ورځې ژوند دی الله قرآن چې د مور پلار مخ ته اوپ مه کوئ ته یې زموږ او خبرې شاته غورځولې دي هر زوی پر خپله خوا روان دی خپلې اخیستې ده انډیوالان یې موږ وینو یا کافران وي یا مشرکان وي یا بدعتیان وي یا ظالمان وي یا فاسقان وي یو داسې انډیوال موږ نه دي لیدلی چې ده ته یې ویلي چې راسه وروره د الله قرآن څه وګوره د الله قرآن زده کړه یا ما ته راوشه تا ته دروشم الله وایي چې په هغه دنیا کې هغه دوست به تاله په ښه درځي چې هغه مسلمان وي متقي وي هغه ستا دشمن دی چې دی تا خطا باسي تا د شیطان په لار باندې بیایي الله دې وسو توفیق راکړي چې دا قرآن زده کړو په دې عمل وکړو په کور کې رایج کړو په ځان باندې رایج کړو و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین